بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 173 نمبر درس دی او د عوامل لفظي دریم قسم اسماء عامله شروع دی او په اسماء عامله کې نن ان شاء الله لسم نمبر دی اسم تام. یعنی اسم تام مطلب دا دی چې پورا اسم داسې اسم چې هغه یعنی داسې خبرو سره هغه پوره شي چې هغه د بل اسم دپاره مضاف نشي جوړی دی. د ګوره د مضاف دپاره شرط دا دی چې په ده باندې به الف لام نه وي، تنوین به پې نه وي او د تثنیې نون به پې نه وي، د جمع نون به پې نه وي. کله چې دا درې خبرې په مضاف دا څلور خبرې په مضاف نه وي نو بیا هغه پوره اسم نه وي، هغه اسم تام نه وي، هغه بل اسم دپاره مضاف جوړېدی شي. خو چې کله اسم تام اوس څه ته وایي چې داسې حالت کې وي چې دا اسم په داسې حالت کې وي چې د بل اسم دپاره مضاف نشي جوړېدی نو دغه اسم ته اسم تام وایي. اسم تام هغه اسم ته وایي چې په داسې حالت کې وي چې د بل اسم دپاره مضاف نشي جوړېدی نو هغه ته اسم تام وایي. او دا اسم تام به ممیز جوړیږي او دا به خپل دنه پس په یو اسم وي هغه له به دا نسب ورکوي. دا اسم تام نه پس چې کوم اسم وي هغه له به نسب ورکوي، هغه به د ده لپاره تمیز جوړیږي. ښه جي، اسم تام داسې اسم ته وایي، اسم تام داسې اسم ته وایي چې په داسې حالت کې وي چې دا اسم تام په داسې حالت کې وي چې بل اسم دپاره مضاف کېدی نشي، چې د بل اسم دپاره مضاف نشي جوړېدی. ټیک شوه. اسم تام داسې اسم ته وایي چې دا اسم تام په داسې حالت کې وي چې د بل اسم دپاره مضاف نشي جوړېدی، دا پې شرط وي. او د اسم تام عمل او د اسم تام عمل دا وي، د اسم تام عمل دا وي، دا به څه عمل کوي په ځان نه وروستي اسم کې چې دا اسم تام په خپله ممیز وي، دا په خپله ممیز وي او تمیز له نسب ورکوي. د ده نه پس چې کوم اسم وي هغه له نسب ورکوي. دا اسم تام به په خپله ممیز وي خو د دې اسم تام نه وروستو چې کوم اسم وي که نه نو دا اسم تام به هغه له نسب ورکوي، ځکه ورته اسماء عامله وایي. نو دا د اسماء عامله و لسم نمبر اسم دی چې د ده نه پس یو اسم راځي نو دا اسم تام هغه بل اسم له د ده نه وروستو چې کوم اسم راځي هغه له نسب ورکوي. او دا اسم تام شپږو څیزونو سره تام کیږي، یعنی پوره کیږي. دنه دا اسم تام د شپږو څیزونو د وجې جوړیږي، د شپږو خبرو د وجې دنه اسم تام جوړیږي. چې دې اسم کې شپږ خبرې وي نو دا به اسم تام وي، دا به پوره اسم وي. نو دا به د ده نه وروستو به چې یو اسم وي نو دا اسم تام به بیا هغه بل اسم له نسب ورکوي. یعنی شپږو څیزونو سره پوره کیږي. کم شپږ څیزونه؟ اسم تام تنوین لفظي سره تام کیږي، یعنی پوره کیږي. تنوین لفظي څه ته وایي؟ چې په لفظونو کې تنوین وي، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش ته وایي. نو چې کله په یو اسم باندې تنوین وي که نه نو دا اسم بل اسم دپاره مضاف نشي جوړېدی، دې ته اسم تام وایي. لکه ما فی السماء قدر راحت، دا راحت وګورئ دا اسم تام دی ځکه د ده باندې دا تنوین دی ښکاري، دا تنوین پې ښکاري وګورئ. نو دا د دې صحابن دپاره مضاف نشي جوړېدی. قدر مضاف ته، راحت مضاف الیه دی، دا مضاف الیه دا ممیز شو. او دې ممیز چې دی د راحتین نه دی، راحتین دی راحتین دې صحابن له تنوین ورکړی دی. دا راحتین اسم تام دی ځکه چې په ده باندې تنوین دی. تا ته وایي اسم تام تنوین لفظي سره تام کیږي. تنوین لفظي هغې ته وایي چې په لفظونو کې موجود دی، دا تنوین ښکاري. نو دې چې کله کم تنوین ښکاري هغې ته تنوین لفظي وایي. نو دې راحتین دا اسم تام دی، د دې راحتین نه وروستو چې صحابن اسم دی ده له دا تنوین دې راحتین اسم تام ورکړی دی. ټیک شو جي. نو ما فی السماء قدر راحت، ما فی السماء په اسمان کې نشته، په اسمان کې نشته قدر راحت د یو موټي برابر، اردو کې وایي ایک هتیلی کې برابر، صحابن وریز، یعنی په اسمان کې د یو موټي عمره یا د یو موټي عمره وریز نشته. په اسمان کې د یو موټي برابر وریز نشته، په اسمان کې د یو موټي برابر وریز نشته. ټیک شوه. نو ګورئ اسم تام د تنوین سره پوره کیږي، دا اسم د تنوین سره تام کیږي، تنوین سره پوره کیږي. نو دا بیا وروستي اسم له نسب ورکوي. لکه څنګه راحتین دی دا تنوین سره پوره شو. دا اوس چې په کم اسم تنوین وي که نه دو زبر دو زیر دو پیش نو هغه د بل اسم دپاره مضاف نشي جوړېدی. نو دا راحتین وګورئ دا اوس مضاف نشي جوړېدی چې یاره دا به موږ مضاف کو، دا صحابن به ورله مضاف الیه شو الیه کو، داسې نشي کېدی. دا اوس دلته تام شو، پوره شو، په دې تنوین باندې اسم پوره شي.
نو چې کله په یو اسم تنوین وي هغه نشي مضاف کېدی نو ځکه ورته اسم تام وایي نو دې اسم تام د خپل وروستي اسم له صحابا له تنوین ورکړی دی. اوس ګورئ اسم تام تنوین تقدیری سره هم پوره تام کېږي. تنوین تقدیری څه ته وایي چې په لفظونو کې خو پکې تنوین نه وي په ښکاره پکې تنوین نه وي خو حقیقت کې په هغه تنوین وي یعنی دا په هغه تنوین ګڼلی کېږي. اوس ګورئ عندي 11 دا 11 او 10 دا په اصل کې و 1 و 10 نو وګورئ د 10 ته وګورئ 1 ته وګورئ په اصل کې په ده باندې تنوین شته که نه خو دا واو نه دی واو دا ته یا حذف کړی شي یا دا په د 10 کې پټ شي نو بیا به دا چې کله حذف کېږي نو ځان نه به د دې 1 نه هم تنوین حذف کوي او د 10 نه هم ختموي نو دا به 11 شي. نو وګوره دا 11 چې دی که نه دا پورا اسم دی دا د چا دپاره مضاف نشي جوړېدی دا اسم تام دی ځکه چې په دې کې تنوین تقدیري دی پټ دی پکې دا 11 اصل کې 1 دی او 10 اصل کې 10 دی نو دلته تنوین تقدیري وایي نو دا 11 به ممیز شي او دا به خپل وروستي اسم له نصب ورکوي. نو ګوره 11 دا ممیز شو ځکه د کې تنوین پټ دی تنوین تقدیری دی تقدیری معنی چې پټ دی پکې نو دی 11 د خپل وروستي اسم رجلن دا نصب ورکړی تنوین دا دو زبر تنوین یې ورکړی دی نو 11 ممیز شو او دا رجلن ورله تمیز شو. ما سره 11 سړي دي عندي 11 رجلن عندي معنی ما سره 11 11 رجلن معنی سړي ما سره 11 سړي دي. نون تسنیه سره تام کېږي اسم چې دی که نه اسم دا د نون تسنیه سره هم تام کېږي ځکه چې کله په یو اسم تسنیه اسم وي او هغه ته مضاف کې که نه نو هغه نه به هغه د تسنیه نون ختمې نو چې کله په ځکه چې د تسنیه نون موجود وي که نه نو بیا هغه اسم مضاف کېدی نشي دا اسم پوره دی ده کې به اول کمې راولې دا نون تسنیه به تی اول ختمې نو د هغې نه پس به بیا ته دا مضاف کې خو چې کله په یو اسم باندې نون تسنیه وي نو دا اسم پوره دی تام دی دا د بل دپاره مضاف نشي جوړېدی لکه عندي قفیزانې دا قفیزان ته وګوره قفیزان دا تسنیه نون دی دا تسنیه نون دی قفیزان قفیز دا د دې غنمو د تللو دپاره به پخوا زمانه کې لوښي نو هغه لوښو ته به قفیز وي ټیک شوه لکه مثلا د پیو والا سره چې کوم هغه لوښی وي هغه پاویز وي ورسره نیم سیری وي ورسره سیری وي ورته نو دقه لوښو ته قفیز وایي قفیز نو دقه شانتې به د غنمو تللو دپاره هم هغه قفیز و قفیز نو دا اوس وایي عندي ما سره قفیزانې 2 قفیزه دي برن د غنمو ما سره 2 قفیزه غنم دي ما سره 2 قفیزه غنم دي ټیک شوه. نو دلته دا قفیزانې تسنیه دی وګوره د تسنیه نون دی پکې نو دا د دې قفیزانې د برن له تنوین ورکړی دی وګورئ دا قفیزانې د برن له تنوین ورکړی دی. ښه جي نون جمع سره اسم تام کېږي چې کله یو اسم وي هغه نون جمع والا وي یعنی یو اسم دی هغه جمع دی او اخره کې د جمع هغه نون هم شته نو دا اسم نشي مضاف کېدی چې کله دا ته مضاف کې نو اول به د جمع دا نون ختمې نو نیمګړی به کې دا به اسم تام بیا نه وي ځکه د ده نه تسنیه نون ختم شو نو دا به بیا مضاف کې ده دپاره به بیا بل مضاف الیه راوباسي نو نون جمع سره اسم تام کېږي لکه هل ننبئکم آیا زه تاسو له خبر در نه کړم بالاخسرین اعمالا بالاخسرین وګوره د اخسرین کې دا نون شته دا د جمع نون دی نو د جمع نون سره دا اخسرین چې دی دا تام دی تام دا اوس پورا اسم دی نو دا اخسرین چې دی دا اسم تام دی او دی اخسرین چې دی که نه دی اعمالا له دا نصب ورکړی دا 2 زبر تنوین دی پې ټیک شوه. آیا زه تاسو ته وویم یا زه تاسو ته وښیم چې کوم خلک د اعمالو په لحاظ سره د اعمالو په لحاظ زیات په خساره کې دي زیات نقصان کې دي هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا زه تاسو ته وښیم آیا زه تاسو ته وښیم یا زه تاسو ته ونه ښیم
چې کم خلک اعمالو لحاظ سره زیات په خساره کې دي چې عملونه هم کوي خو بیا هم نقصان کې دي نو هغه کم خلک دي نو دقه درته وایي ها نو دې کې وګورئ دا نون جمع ده او دا نون جمع سره دا اسم چې دی دا تام شوی دی او د دې وروستي اسم له نسب ورکړی مشابه نون جمع سره هم دا اسم تام کیږي اوس مشابه نون جمع سره د 20 نه واخله تر 90 پورې چې څومره دا د 10 دا انسي دي که نه لکه 20 30 40 50 60 70 80 او 90 دا چې دی که نه لکه 20 30 40 50 60 70 80 90 او 90 پورې نو دې ته نون جمع مشابه وایي دې ته مشابه نون جمع وایي چې دا خو نون جمع نه ده خو د جمع په شان پکې اخره کې نون راځي نو ځکه دې ته نون جمع وایي دا مشابه نون جمع وایي لکه عندي 20 اوس وګورئ 20 20 ته وایي 20 ته 20 کې وګوره د جمع د نون په شان نون شته نو دې ته اسم تام وایي دا مشابه نون جمع دې سره دا اسم چې دی دا 20 اسم دا پوره شوی دی دا د بل اسم دپاره مضاف نشي جوړېدی نو دا 20 ممیز شو او دې 20 اسم تام دې درهمن له دا تنوین ورکړی دی ټیک شو نو دا ورله تمیز شو وایي ما سره 20 درهم دي پوه شوې اوس اضافت سره اسم تام کیږي شپږم نمبر چې اسم مضاف شي که نه د مضافله طرف ته نو دا اوس مضافله دا بیا دوانه پورا اسم شو لکه عندي ملؤه عسلا عندي ما سره ملؤه لوخه ډکته د څه شي نه د عسلا د شاتو نه نو ما سره د شاتو ډک لوخه دی ما سره د شاتو ډک لوخه دی نو دې که دا ملؤه دا ملء مضاف او دا ها ضمیر مضاف الیه مضاف الیه دا ممیز شو او عسلا تمیز شو ٹھیک شو نو د دې مطلب دا دی ما سره ډک لوخی دی د څه شي ډک لوخی دی دا خبره اوس نامعلومه ده نو د عسلا دا ممیز نه ممیز د ملؤه د ممیز له نسب ورکو د عسلا نه نسب ورکو نو دا ورله تمیز شو نو تمیز همیشه منصوب وي حالت نسب کې وي ٹھیک شو اوس تا ته وایي په دې ټولو مثالونو کې راحتن دا راحتن چې کوم دا ما فی السماء قدر راحتن نو دا راحتن درته یادوي او 11 په دې دویم مثال کې عندي 11 رجلا دا 11 درته یادوي او قفیزان درته یادوي په دې دریم مثال کې دا قفیزان عندي قفیزان برن او دا اخسرین درته یادوي هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا دا اخسرین یادوي او 20 درته یادوي عندي 20 درهما او ملؤه درته یادوي دا چې کوم اخیری دی عندي ملؤه عسلا دا درته یادوي چې دا ټول اسم تام دي راحتین اسم تام دی 11 اسم تام دی قفیزان اسم تام دی اخسرین اسم تام دی 20 اسم تام دی ملؤه اسم تام دی او خپل رستی اسم تمیز لای نسب ورکړی دی نو د دې اسمونو نه د راحتین نه پس وګورئ صحابن دی بیا د 11 نه پس وګورئ رجلن دی بیا د قفیزان نه پس وګورئ برن دی بیا د بلکم دی د اخسرین نه پس وګورئ اعمالن دی او د 20 نه پس وګورئ درهمن دی او د ملؤه نه پس وګورئ عسلن دی نو دې اسمونو دا ټول اسم تام دي او خپل رستی اسم تمیز لای نسب ورکړی دی نو د دې اسمونو نه رستو چې کوم اسم دی هغه ته تمیز وي او هغه به منصوب وي اوس تا ته وایي ها دلته کې موږ له دغه راکړي دي دا ترکیب دی نو انشاءالله دا ترکیب هم ورسره کوو دا ما فی السماء قدر راحت سحابا دا ما چې دی که نه دته مشبه بلیسه وایي مشبه بلیسه دا د لیسه په شانتي عمل کوي خو دلته کې عمل نه کوي دا فی حرف جر السما مجرور نو دا جار مجرور چې دی که نه دې دپاره به ثابتون دې دپاره به ثابتون اسم فاعل راوباسي ثابتون نو دا ثابتون اسم فاعل دی صيغه اسم فاعل په دې کې هو ضمیر فاعل دی نو دا ثابتون اسم فاعل د خپل هو ضمیر فاعل او دا
جار مجرور متعلق سره دا جار مجرور متعلق سره صيغه اسم فاعل د خپل فاعل او متعلق سره دا خبر مقدم شو خبر مقدم او قدر مضاف او دا راحت اسم تام مضاف الیه اسم تام مضاف الیه دا مضاف او مضاف الیه دا ممیز شو ممیز او دا صحابا لتمیز دا صحابا چې دی دله نسب ورکړی نو دا ولا تمیز شو تمیز نو دا ممیز او تمیز ممیز او تمیز دا خبر دا مبتدا مؤخر شو مبتدا مؤخر نو دا مبتدا مؤخر د خپل خبر مقدم سره دا جمله اسمیه خبریه شو ٹھیک شو عندي دا عند مضاف او دا یا ضمیر مجرور متصل مضاف الیه دا مضاف او مضاف الیه دا ظرف شو ٹھیک شو دا ظرف چې دی کنه دا ظرف در لپاره به صيغه اسم فاعل روباسي صيغه اسم فاعل ثابت ولا روباسه ثابت اسم فاعل دې کې دنه هو ضمیر فاعل وي هغه صيغه اسم فاعل د خپل فاعل او دا ظرف ورله متعلق کا د ظرف سره دا خبر مقدم شو دا بیا خبر مقدم شو خبر مقدم 11 دا ممیز شو دا اسم تام ممیز او دا رجلن ولا تمیز نو ممیز او تمیز دا مبتدا مؤخر شو مبتدا مؤخر نو مبتدا مؤخر د خپل خبر مقدم سره دا جمله اسمیه خبریه شو دقه شانته دا عندي دی عندي دا چې کوم اولنې دی مضاف مضاف الیه دا مضاف مضاف الیه ظرف پشي ظرف د ظرف د پاره بیا متعلق دا ظرف په متعلق کیږي نو هغه لپاره به متعلق روباسو ثابتون به متعلق روباسي دا قفیزان ممیز او برن تمیز هل استفهامیه ننبئ فعل مضارع اې دې ته وایو فعل با فاعل او دې کې نحن ضمیر فاعل دی کنه نو فعل با فاعل زیر سره کم دی نو ځکه مختصر لیکم او کوم چې دا ضمیر مجرور دا ضمیر منصوب متصل مفعول به مفعول با حرف جر دا اخسرین اسم تفضیل دی اسم تفضیل جمع صيغه ده اخسر افضل افضلان افاضل یا اخسر اخسران اخسرون نو دا اخسرون چې دا چې کله دغه ته وړي اخسرین بشي چې کله حالت جری ته وړي نو دا به اخسرین شي نو دا اخسرین اسم تفضیل پدې کې دا هو ضمیر فاعل ٹھیک شو دا اخسرین اسم تفضیل د خپل فاعل سره دا ممیز شو او دا اعمالا تمیز شو تمیز نو دا ممیز او تمیز دا د حرف جر د لپاره مجرور شو دا با حرف جر د خپل مجرور سره دا متعلق شو د ننبئ فعل د خپل نحن فاعل او د کوم ضمیر مفعول او د متعلق سره جمله فعلیه خبریه شو عندي دا عند مضاف او دا یا مضاف الیه مضاف الیه دا ظرف شو ظرف دا در پر مقا دغه روباسي در لپاره به ثابتون صيغه اسم فاعل روباسي او صيغه اسم فاعل او هغه د خپل هو ضمیر فاعل او د ظرف متعلق سره دا خبر مقدم دا 20 ممیز درهم تمیز تمیز دا خبر مقدم مبتدا مؤخر د خپل خبر مقدم سره جمله اسمیه خبریه شو همدغه شان دا عندي ملؤه دا ملء مضاف ها ضمیر مضاف الیه مضاف الیه ممیز او عسلا تمیز
نو ممیز او تمیز دا خبر دا مبتدا مؤخر شو او دا عندي دا خبر مقدم شو. نو دا زمونږ د اسم تام درس راتلونکي درس کې به انشاءالله اخیری دغه وایو د کم او قضا باره کې به انشاءالله تفصیلی خبره باس کو. نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.